ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د سورة جن وظیفه راته ښایمه انشاءالله. دا د دریو قسمه مقاصدو دپاره تاسو کولی شئ، او ستاسو کوم چې مقصد وي محترمو، صرف 3 فیرې دا وظیفه کوئ. 3 فیرې دا صورت په دې طریقه باندې وایئ، تاسو ته به الله تعالی 3 قسمه فایدې درکوي. محترم مسلمانانو، دغه 3 فایدې هم درته ښیمه. یو خو د خالص محبت دپاره محترمو دا وظیفه تاسو کولی شئ. یو د رزق د فراخۍ دپاره، رزق کې برکت دپاره، کاروبار دپاره. دارنګې که څوک په جیل کې محترم مسلمانانو او جیل نه نه خلاصیږي، نو د هغې دپاره هم تاسو ویلی شئ. نو راځئ دا وظیفه راته نن ښایمه انشاءالله. او چې تاسو یې کوم مقصد دپاره هم وایئ، نو صرف 3 فیرې څه ګرانه خبره نه ده. سورة جن، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، دا تقریبا دغه صورت دی، آسان صورت دی. غونډ چې یو پیری تلاوت کې نو 15 منټو پورې پې ټیم لګي، لیکن فایدې دومره زیاتې دي چې الله جل شانه به تاسو ته هغه درکړي چې کوم تاسو غواړئ. نو راځئ دا واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، ښه به یې روغ به یې انشاءالله. الله هم خوشحاله او آباد ساته. نن زمونږ وظیفه چې د سورة جن ده، دا قرآن مجید کې یو صورت دی محترم مسلمانانو، آسان صورت دی. او دې سورة جن کې الله جل شانه ډېر حکمتونه ږدلي دي. نو دا تاسو د هر قسم حاجت دپاره ویلی شئ. لومړی خو داسې کار وکئ، که تاسو د رزق فراخي غواړئ، رزق کې وسعت غواړئ، دا رزق یوازې محترمو ډوډۍ خوړل نه دي، چې څکل نه دي. رزق کې د روټۍ خوړل نه واله، د اوبو نه واله، تر د اعلی مکانه پورې او اعلی ګاړو پورې، یعنی هر یو څیز په رزق کې داخل دی. صحیح شوه؟ نو تاسو ته چې صرف مراد ډوډۍ واخلئ چې بس ډوډۍ نه، محترمو هر یو څیز د الله تعالی په رزق کې داخل کړی دی. نن چې پسې تمام انسانیت ورپسې دی، نو تاسو هر انسان ته ګورئ، هغه رزق پسې دی. څوک سعودي کې دی، څوک دوبۍ کې دی، څوک لندن کې دی. هر انسان خپل رزق پسې ګرځي. نو که دا وظیفه چا وکړه 3 فیرې، نو هغه پسې به دا رزق ګرځي، هغه له الله تعالی رزق په اسانه طریقه ورکوي. طریقه کار یې دا دی محترمو، که یو کس دی د هغه رزق کم دی، نو هغه به داسې چلو کي چې د فرض مونځ نه پس، یعنی سحر مونځ نه پس، مازدیګر، ماښام، 5 مونځونه دي که نه، د هر فرض مونځ نه پس به 3 پیرې په اودس چهاردام کې به سورة جن تلاوت کوي. ښه، یعنی سحر مونځ نه پس 3 پیرې، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، تقریبا دا 5 مونځونه شو. دا 15 پیرې ورځ کې راځي. 15 پیرې، یعنی کو یو پیره بیا نه وایي، 15 پیرې هر فرض مونځ نه پس به 3 پیرې وایي. صحیح شوه؟ تاسو به انشاءالله 3 ورځې پس ګورئ، ستاسو په رزق کې به دومره برکت الله تعالی راولي. کاروبار کې، رشته دارۍ کې، د خاوند په کاروبار کې، دغه رنګې د رونو په کاروبار کې، په رزق کې به الله تعالی برکتونه او وسعتونه راولي. 2م نمبر فایده چې دا محترم مسلمانانو، که څوک په جیلونو کې وي، څوک د چا یې کامې نه نوي کېږي، د چا نور څه مسلې وي، یعنی مسافر وي، نو خپلو مسافرو دپاره هم کولی شو. خاص کر جیل کې څوک وي، نو دا سورة جن په کثرت سره هغه وي. مطلب ورځ کې به کم از کم 11 پیرې سورة جن وي. ها، څوک چې وایي چې زمونږ خاوند د قید نه راخلاصي، یا رور، یا یې فتح نه لګي چېرته تللی دي، کم خوا تللی دي، د هغې دپاره به روزانه دا تاسو وایئ انشاءالله سورة جن. اوس که وایي څوک چې زما محبت دی، یا نکاح مسله ده، یا د یارۍ دوستۍ مسله ده، خو دا د نکاح دپاره وي، د هلکانو دپاره نه، او د جسمونو پوره کېدو دپاره نه، د خواهشاتو پوره کېدو دپاره نه، بلکې د خالص مخلص محبت دپاره، او دا محبت د نکاح دپاره وي. داسې کار وکئ، 7 دانې به راواخلئ، 7 فیرې به سورة جن ووایئ، 7 فیرې، بیا به 7 دانې د جوارو راواخلئ، او په یوه دانه باندې به 1 فیره سورة جن ووایئ. دا 7 دانې شوې، او دا 7 دانې به بیا یوه په اور کې اچي، هغه به سوځي. 3 ورځې دا عمل وکړئ، انشاءالله تا ته به الله تعالی د کامیابۍ دروازې کولاوي کړي. هغه محبت به الله تعالی تا ته ضرور به ضرور درکوي، کوم محبت چې ته غواړې. اوس که څوک وایي چې موږ باندې فیریان دي، جنات دي، یریږو، یا جادو وغیره را باندې شوی دی،
نو دې به څنګه معلومات کیږي او دا به څنګه ختمیږي؟ نو هغوی ته درخواست دی چې روزانه 7 فیرې سورت جن وایي، په دې اوبه دموي او هغه اوبه چې دی بیا په ټول کور کې هم لږې معمولي شیندي او په خپله هم تسکي او په خپلو بچو په خپل اهل و عیال هم سکي. نو انشاءالله د دې سره به د دې جادو جنات دا هر شیزونه به الله تعالی ختم کړي. انشاءالله ویډیو هم خوښه شوې وي، اسانه هم ده، مختصره هم ده. دې سره به الله تعالی تاسو دغه 4-5 پیدې غټې درکړي. الله جل شانه هم خوشحاله ساته. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو تمام حاجتونه پوره کړي، ضروريات مقاصد دی الله تعالی د هغوی اسان کړي. الله تعالی دې موږ ته اوږده زندګي د صحت او د عافیت او د ښکلي وقار راکړي. محترم مسلمانانو، موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه، د زړه حاجتونه، د زړه بندې لارې دې الله تعالی ستاسو کولو کړي. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.